بسم الله الرحمن الرحیم او السلام علیکم ګران اوردونکو دا د اف ام 93 ریډیو دلبر غږ د خالد منصور ما پروګرام نیوز راوند اپ په پروګرام کې را سره نور کله بشنت الفخان شرفو هم موجود دي. الفخان پروګرام کې ترکلی ویم ډیره زیاته مننه ټول اوریدونکو کتونکو ته سلامونه نیکی هیله احترامات. ما چې زه به ته جوړم او جانان د کور په جوړه راغی ما علامه کسینګ ما خو زما زکام دغه ته استاد زکام دې زه نور ډیر ناسازه بس بیماری نو بس په هغه خبرې کوم خو زواج سره خدا غلا الفخان شروع وکړو د پروګرام د وفاقي حکومت هم کال پوره شو د صوبایي حکومت هم کال پوره شو. وفاقي حکومت خپل کارکردګي کې خو چې موږ په دې کال کې څوک مونږه ډیپالټ طرف ته لانوړو مونږه کوم دغه چې وو دا سپېمه مې را دغه کې نو مونږه ډیپالټ طرف ته لانوړو مونږه دغه ونکړل دا نور هم داسې اقدامات وکړل چې مونږه معیشت په خپل خو باندې درو سټاک ایکسچینج مسمان ته ورسوو او ورسره دلته کې نور چې کوم د قام د بهتري کارونه وغه مکړل خو دیم په کې وشر 300 عرب روپے چې د تنخوادار طبقې نه واغشتي هغه مونږ سره ډیر زیات امداد وکړو او چې نور هم ته خیر اخلو امداد بر سره کوي دا هغه خدای خبره وکړي. بیا صوبایي حکومت چې دی هغه را پاسې د لوغي خپل جلسه او درنه دغه کاغوي چې د منډیټ د غلار وز ده هغه په هغه باندې خبره تر وکړي دا قام د پارتسو چې چا خبره وکړه په دې دوانو کې د وفاقي خبره خو بنو چې ډیر چینجز رالو کنه هغه چې څنګه تازه کړو کو تا غواسه په بل انداز کې لکه ستان اندازې خو ټول خلکو ته پته لري چې تا کوم انداز ستان د راته وای کنه لکه څه چینج راغی او ارزان شو ګول ارزان شو چې ارزان شو سر ارزان شو ما جمعې پر ورځ ما پروګرام کړو ډیټیل سره می وی ارزان نشو خو ګرانم نشو صحیح ده خو دا چې ګران نشو کنه نو دا لکه دا 22.4 نه چې کم دین هغه په 2 باندې ودرېدله خو چې هغه تسلسل سره روانه و چې کومه سبسيډي په عمران خان صاحب ورکړې وکنه نو نن به په 400 500 کې چې کم دین پېټرول بو ټیک ده اوس به چې وړه چې کم دین په 4-5 کې بو نو الته کې خلاړه غوجر مسله صدا مسله دا چې دلته کې وسره صوبایي حکومت هم لګا غلاس واخه کنه او دا درنی احتجاجونه دا موټروي چې بند شوله دا چې دا ټول ټیکس چې کم دین ورځ تر ورځې په عوامو باندې دا زیات شو دغه شانتي نور دا په موږ چې سګرانی کې ګوره 9 مې نو مخکې موږ 100 روپے ورکولې کنه یکدم را باندې شپېتر علي اوس را باندې 110 په ټول ملک رالي خو زمونږ صوبې کې لکه څنګه دوی وای چې په پنجاب کې چې کم ځای کې مسلم لیگ نون غټلې ده الته دانلی شوی ده چې کم ځای کې دوی غټلې ده الته ټیک ټاک دي سندوم ټیک دي بلوچستان هم ټیک دي په پښتونخوا کې چې کم دینو دانلی نه ده شوی او بیا په پښتونخوا کې دوی راځي او بیا ځان له جلسه کوي نو لک شانته سمون راغلي دي مل د سمی طرف ته وغه عمران خان صاحب خو ویلو چې مل د سمی طرف ته په معاشي توګه باندې د شانته غ ډیپارټ لز ډیر زیات راته نو هغه کې کمې راغلي دي خو دلته زه ته نه تاسو کوم چې په جمهوریت حکومتونو کې په جمهوریت اقدارو کې یو سیاسي ګوند ته دا حق نه دی حاصل چې هغه لګي شو احتجاجو کې یا جلسو کې یا جلوسو کې ایمل ولی خان چې تسلسل سره لګیا دی د جلسې کوي یا د جماعت اسلامي احتجاجونه موکړل جلسې کوي په مختلفو ځینو کې نو لکه وای صرف پی ټی آی چې د نو ته لکه ټارګټ کوي زه نه ټارګټ کوم بالکل دا حق قانوني جمهوریت حق دی خو د احتجاج نه د انتشار وي دا احتجاج دی نه چې کوم ځای کې پولیس ولا مخ راځي غوخه دا غوینه ورده وباسه په غوی باندې ډانګي ماته وا په سرکاري ودانو باندې ورځه دا احتجاج نه دی احتجاج او پیجنا تعالی جمهوریت حق درکې خو په جمهوریت توګه باندې ازدکا جمعیت احتجاج کوي ان پی احتجاج کو باجوړه پورې چې کم دینو پیدل رونډې کړو دغه شانتي جماعت اسلامي کوي هغه ټول ملک بلاک شو دا تاسو کې د ناظمانی چې وخلی کو استادانی چې وخلی واغ یادې دا نو دلته کې ګوره دوی خو هغه چې کوم عمل رد عمل دوی خدا شیخ او د ماشوق خبره ده دوی جمهوریت اقدار څه پیژني دوی نظریه څه پیژني نو دلته کې د استادانو د ناظمانو دا دلته چې واخله نو دا غوي جمهوریت دا پی ټی آی والا کنه هم چې دلته کې د ناظمانو استادان وخلو تا غوي یادې دا خبره ته غوي شروع کړ کنه بل ځکه چې تا بل څوک چا وخلی دی دا پی ټی آی ولا وی مونږه په مرکز کې وخلیو کنه په مونږ باندې وی زمونږ چې کم دن احتجاج نه کوي بلکې تم به چې دا جمهوریت دوی احتجاج دغه نه دی پی ټی آی ولی
نو پی ټی آی ولی پی ټی آی د احتجاج طریقه دی پیژني د چې په ثوابه کې جلسه وکړه د خلکو یې غنم ورېبل ورشه ثوابه خلک په احتجاج دی خپه دي د خلکو یې غنم ورېبل د ثوابه خلک ول جلسې لرونه وتل 3000 کرسۍ خودلې وي چې کومه جلسګي جوړ کړي واغې کې د پارک زیمو د ټول پښتونخوا د پنجاب نه ولا یو سل اتیا کسان رونه وتل باقاعده هغه په موټروي چې کوم به راځي داغه باقاعده سکرینینګ کېده چې څومره خلک جلسې لرل د 144 لګول او خلک ګیر کنه مهربان قریشي چې د نوغه ګیر کړه نور چې کوم بس په موټر باندې غالیا په موټر سایکل باندې روانه و ماکس چولیو دا سلمان دا راجا دی غوسه دی سیکرټری دی هغه دلته کې راتلی شو برستر ګوهر راتلی شو نه شیر افضل مروت راتلی شو شیر افضل مروت چې بیا ډایرک راځي او د ول چې دعوت ورکړو ما مشمره ورګړې او مای کې راوغست هغه په سټیج وی چې زمونږ صدر علي امین ګنڈاپور بیا هغه علي امین ګنڈاپور په جلسه کې ودرېږي او تو او چې شروع کړي سیدا چې په کم ریاست باندې ته تو کې دوی ته ډنډه نیول دي دوی سره رعایت نه دي کول پکار چې ته په یو ریاست لعنت په نن په وفاق کې چې کوم دغه سم مچلی بازارو په پارلیمنت کې کنه چې الګي پارلیمنت کې کینې نه خو بس راځي کور کې کینې تنخواګانې مخله مراغات مخله پیدې مخله الته خبرم نه کوي د قوم نمائندګیم نه کوي نو دغه جلسه چې کوم وشوله جلسه مکمل پلاپ شوله پښتانه الحمدلله لک شعور پوهه پکې را لاله چې لکه زمون خو عمران خان سره یو خدای دلته کې کم خلک دي نو دوی سکی چې د جنید اکبر بیل ګروپ دی هغه ځان لپاره بیل ګروپ جوړ کړو هغه چې زه به د جلسه کامیاب کړم عمران خان ته چې کوم دیغه او خیم لاړ بشم نو زما د ګروپ نه به وزراله لاړ شي راشي علي امین ګنڈاپور به ختم شي الته شیر افضل مروت راغل سي ولې تاسو ناس کړل هغه ډایرک مایک راوغست هغه وی شیر وزیر اعلی صدر علي امین ګنڈاپور ټول دغه شو اوس په لا جنید اکبر په بیا میټینګ راوختري چې د سنگ راغلو د سټیج ته راختلی سنگ دغه سنگ واغسته نو د ثوابه مقامی خلک رونه وتل د 3000 ته دوی ورسید ګوره پی ټی آی جلسې ډېرې غټې شوې لارې خو غونډې کولوي کم ځای کې چې کم دې ته د 144 لګي هر ځای کې بچرته لتاړ کې بس خبره بو کې نو ما خو زه تاسو را لچې تا دا خبره کړې ده یو ځای کې ملار بند نه و او دغه په خپل صوبه کې وکنه نو تا په د ثوابه خلک وای چې دا یو شمیر جلسې په دې ثوابه کې وکړي چرته د یو سړک اعلان نه ک د یو ګوره وزیر اعلی چې مخ کې راته کنه په خواست تاسو په دور کې نو خلک به بل پارټي کیو او د وزیر اعلی جلسې لبتل چې دی بس اعلان کوي د وزیر اعظم جلسې لبتل چې دی به دی ذلیل اعلان کوي شمولیتی جلسه وسه چې دی په کې اعلان کوي اعلان به د منصوبو وکړي چې ما پیسې رولې خیدر خان نه به غاز غستو چې ما سره خزانه ډکړه او ثوابه خلکو تاسو ور وخت موږ له پسینه کې زیرا کوي هر وخت چې کوم نه تاسو تړ کېږي تاسو موږ لارې بندو تاسو ته چې کوم نه موږ ټریفیک بند کړي د تاسو ته موږ مشکلات پیدا کوو خو نن د په ثوابه کې دا اعلانات کوو نه خلکو چې لکه تاسو ما خبر اوره درې دوه منستران چې دي نو دا د ثوابه دي د ثوابه ضلع دوه منستران ټیک شو اسد قیصر شتالته کې دا غرور شتالته کې منستر دی شهرام ترکیل تشتاله شهرام ترکیل ور منستر دی الته کې شته دی نو چې دا دومره خلک دي نو خلک الته کې ورتلی شي چې څه چا څه نقصان شي څه خبره تر شي دی دلته زمونږ پینځیم پیګان شته دوی منېګان شته ورزي دي خبره کوم هغه منېګان چې کوم دي دواړه منېګان لا نو په ملولي پسین خاتل چرته کې په تقریر کې د منصوبې اعلان نشو نو سپدی باندې خاتل کې خطاب سي ملولي ز خبره کوي یا نشنلیان د پس خبره کوي ته ورته په کارکردګي په بنیاد وغه چې مام 12 کال په دې ذلت تیر کړل تا خو دومره یونیورسيټي سپورتس کمپلیکس او سړکونه او کالجونه او بیچوګان او رسیګان کړي مام چې کم دنو علب خان شیرپور روډ چې کم دنو علب خان شیرپور له منزور کو را لې جوړ کو الته کې چې کم دي اسرار خان چې کم دي او سیکریټری دي هغه چې کم دنو له سړکونه دا خبره خو کوه کنه چې څه خو روان دي کنه نو راشه سو ګاډیم پکار دي راشه نن بالته کې جلسه کو راشه نن به چې کم دنو جلس مې بوته دا لکه کم دغه ته نو دلته کې چې دا زمونږ دادی او دی لور شنو دی موږ له سکه چلته لاړ شي وزیر اعلی سره خپل سی او ثواب دی پاند شته کنه ته ثوابه کې خوست جیلانو کې ثوابه د خلکو په اختیار سونه جلسې ګوره دی ثوابه کې جلسه را جوړه کی کنه ا موټروي ته لنډ دی بیا په اسلام آباد باندې چړای اسانه وی دوی دا کنه نو دی ورتل ته کې په دغه کې کیناسي دا دی پیر چې کم ځای کې جلسه جوړه کړي و نو زم ډیر مختصرو
خو چې څونه پوخان دي څونه تجزیه‌نګار دي څېړنکار دي د هغوی چې ما څونه وکړه نو 10,000 خلک یې پښتونخوا نه راجمع کړل 10,000 خلک 3,000 کرسۍ ښودلې وي دا د دوی ناکامي ده دوی پر خپلو پالیسو نظر کوي د پښتونخوا عوامو له تصور کوي بس ته د چغو سرو باندې او دا خلک به الحمدلله لګیا یو ماته یو ملګری دی بابو نامر سرکی دی نو ماته و چې نیوز راوند اپ پروګرام مونږ کې ډېر چینجز راوستو او چینجز دا چې په ډېر څه باندې پیښ شو چې لکه موږ په کومه لار روان یو چې مونږ زه عمران خان خو منو خو دلته کې دا نور خلک چې کم دي نو لکه دوی سره به څه کوو ووټ دوی له ورکو خپلې به بینک بیلنس چې کم دی نو دوی زیاته کړي کم وزیر چې کم دی یا کم ایم پی ای هغه غریب شو چې راغلی دي راشه زما د 400 ایم پی ای ګانو ګوله هیڅ بیټک والله داسې ایم پی او چې د حجرې دره کې نو بیټک یې نو ورشه چې د هغوی نن سبا کورونه وګوري په اسلام آباد کې او په لاهور کې او په پېښور حیات آباد کې د 400 ذکر درته کوم لابار خو پرېږده الف خان داسې ده زه دې کې صرف یو خبره زیاتې کول غواړم چې د خلکو د همدردو اغشتو لپاره یا مخالفینو له دغه ورکولو لپاره سترګو کې هغه ګوتې ورکولو لپاره د ټول نه زیاته ضروري خبر دا و چې په دې جلسه کې د صوبایي حکومت په کارکردګۍ باندې خبرې شوې چیرې صوبایي حکومت څه کارکردګي په دې کال کې وکړه هغه ټول وروسته خبرې نه کړې صرف په دې موجوده صورتحال باندې هغې خبرې اترې کړې وې نو دا به د دې لپاره تجزیه‌نګارو لپاره د صحافیانو لپاره ستا غوندې خلکو لپاره په دې باندې دغه چیرې خبرې به پکې کېدې شوې لومبي خبره ده لکه د په تقریر کې بې غیرته لفظ استعمال کړي او بیا بې غیرته به سوی دې بې غیرته له دا او طبعا نه لګي خو لکه ټول دغه کې د او چغې و د توتو کنه ګوره زه تاسو خبره کوم لکه نان سیریس کریکټر چې دي سره ستانه هم دغه او وکړي چې څومره نان سیریس کریکټر دي کنه لکه ستاره غټه جلسه ول لزر خلکو ته خبرې کولې زه خو لسلکو ته لګیم او چې دا د خلکو دا خبرې کوي بس ما ته دا صحیح ده کریکټر والا خبرې کوي زه ګوره نو که تاسو خبره ته پرې خو ته په یو ساشي وي د مړې رګونه دی رېستي و نو چې زه ته چپ ناستم خو چې تاسو شروع شوي چې زه شروع شم نو لګا صحیح ده خبرې کوي نو زه بیا تاسو به ان شاء الله ورته ته وایم چې په کار دا و چې دوی په دې جلسه کې خپل صوبایي کارکردګي خولوي چیرې موږ په دې کال کې څو کړل موږ څه اعلانات وکړل یا زموږ مخکې پلان څه دی دغه نه لومبي خبره ده دویم نمبر خبره ده چې بیا دوی په کومه خبره باندې ووټ اغشتو د عمران خان صاحب د رهایی چې دوی په هغه باندې خبرې کړو چې موږ د عمران خان صاحب د رهایی لپاره څه خبرې وکړو څه کوششونه وکړل دا غي نه پس بیا دوی ویلو چې په مذاکراتو باندې خبرې کړو قوم ته ښکارا کړو دا خبره چې مذاکرات په څه خبرو باندې ودرېدل مذاکرات ولي اونو شو مونږه چې لکه د چا خلاف لګیایو احتجاجونه کوو در پرده ولي اومغه خلکو ته مونږ بیا سوال کوو بیا ولي مونږه خلکو ته چې مونږ ټیم راکې مونږ سره کینه عمران خان صاحب بیا ولي بیک ټو بیک لیټر لیکي او هغه غدي ولې داسې کیږي چې په کارو چې د دې خبرو هغه وضاحتونه کړوي چې دا مونږ په سي حساب باندې کو بیا دا غي نه پس چې په اسلام آباد کې دوی د جوډیشل کمیشن خبره کوي یا دغه خبره کوي نو په کارو چې دا خبره کړو چې الته کوم خلک قید دي الته کې زمونږ کوم وسایل بندي دي دا غي د لپاره مونږ سو کړل هغه کوم کسان هغه سرکاري ملازمین الته کوم قید دي دا غي د لپاره مونږ سو کړل دغه الته کې کوم خلک په دغه دي دا کوم زمونږ سيزونه الته کې ګیر دي دا غي د لپاره مونږ سو کړل چې په دې باندې خبره کړو دا خبره داسي خچ بیا د دې ټولو خبرونه دغه شو چې بیا د پارټي په یک جهته باندې خبره کړو د شرف افضل مروت صاحب راتللو سټیج ته خطلو دغه خبره کول د دې خدا واضح پیغام ورکول چې مونږه په سټیج باندې خو یو ځای یو خو زمونږه سپلیټ یو مونږه دغه ګروپ باندې لپاره سټیج یو والی نه خوده دا سینه هم درته خو لکه په غزغه درته کوم نو دا خو دوی هغه سيزونه بيخي واضح کړل ښکارې کړل نو دا سيزونه په راتلونکي وخت کې به د پاکستان تحریک انصاف لپاره نقصانی وي د پټه بیس باندې په کار خدا د لومبي ضروری خبره ده د دې مخ ته یو کاس پروت دی یو چې دوی تاسو د لپاره دوی اوټ اغشته د عمران خان صاحب رهایی ده لومبي په هغه باندې خبره بیا لکه ځکه چې د عوامو دغه خو دوی سره فکر میکر هغه خو دوی وي دغه پکې خالد منصور چې د لومبي کم د دوی دغه رهایینو پر رهایی خو هغه ځای ته ورسو د دوی د غلط بیانې د وجې خو چې څنګه مشر وی چې څنګه میوي ناغه شانتيجي وي انټرنیشنل غل ثابتې دو روستو چې کم دینو انټرنیشنل دروغجنی په دې خط کې را معلومه شوه چې د 265 ته خو د 565 شک لاندې چې کم دی جیل کې ته چې خط زی کنه نه بلاول جیلر ګوري او د جیل نه چې خط روزیم نه هم لاول جیلر ګوري خو بالپین او استعمال کیږي نه به جیلر ګوري جیلر و چې نه خط راغلی دی نه خط وتلی دی او د خط یو غټه چې کومه ده نو ته په بلوزو چې دا سپوز کا ها
سپوز پیژنې او لکه پرس کا پرس کا بس د دې بس نو پرس کا نو په کارو چې هغوی پرس کړی که نه لکه په میډیا کم دغه خو ښه داره چې کم وکیل خبرې کړې وي نه هغې د جیل مخې ته ګرفتاري پې وکړه لکه دومره لویه دروغجني دونه لوی پراډ چې هغه خط چې کم دی نو هغه نه وتلی دی خط داسې شو او دویم خط چې کم دی که نه ټول سیاسي یا څېړنکار ټول دا وایي چې جمهوري لحاظ سره ته اسټابلیش منې نه ته ارمیچي منې نه او بیا وایي چې یاره ارمیچي به زما دا خط وګوري او ارمیچي ته چې کم دی نو ښه په دې جلسه کې څه وي دغه غله پرېږدي او موږ سره یې شي تاسو چا سره نو موږ سره نو چې تاسو سره شي وو نو د ملک بیړه غرقه کړه نو چې لا بیا د سره شي نو څه به وکړې لکه یو خوا وایي که نه چې اسټابلیشمنټ لاس وخه نه وخي او بل خوا چې کم دی نو ترېنه اپیلونه کوي نو خو زه تا ته همدغه خبره کوم چې دغه خبرې دي په دې خبرو باندې دی هغه خپل کردار چې دی هغه پې مشکوک کوي او هغه خپل کاس ته پې نقصان ورسوي د ټول نه زیاته ضروري خبره خو دا ده چې جمهوري چې څومره اقدار دي نو هغه ټولو جمهوري اقدارو له په جمهوریت باندې یقین پکار دی هغې له په جمهوریت باندې خبره پکار ده چې تاسو په عوامي سټریټ پاور تاسو سره شته تاسو سره عوامي طاقت شته تاسو بار بار دا یوه خبره کوي چې ټول ملک موږ سره ولاړ دی نو چې ټول ملک تاسو سره ولاړ دی نو بیا تاسو ته بیا ولې د سهارو د کونټو ولې ضرورت پیښیږي پکار خدا چې تاسو سره ملک ولاړ دی یا تاسو سره دومره لوی منډیټ دی نو بیا هغه منډیټ باندې تاسو ولې یقین نه کوئ په هغه منډیټ باندې خبره وکړئ که نه خو دویم نمبر خبر دا ده چې د ټولو نه زیاته ضروري ده الف خان هغه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف په خپل منځ کې په خپل دننه چې د دوی کوم ګروپ بندي ده کوم اختلافات دي یا کوم خلکو باندې د دوی نیوکې دي هغه څیزونه چې تر څو پورې د ځان نه لرې کړی همدا خبرې به مخې ته راځي بل د سره یو ګوډ نیوز د هغې ملازمینو دپاره چې کوم دوی ایستله نو هغه ملازمینو دلته کې د اسمبلی نه چې بیل پاس شي نو دا به بیا د قانون سازۍ لپاره یا د هغې د امپلیمنټیشن لپاره په هغې باندې به گورنر صاحب اسمبلی چې یا کابینټ چې یو بیل پاس کړي بیا به گورنر صاحب په هغې باندې دستخط کوي نو کوم برطرف ملازمین چې دوی چې په نگران دور حکومت کې کوم ملازمین برتي شوي دوی وي چې موږ بس کم از کم 10,000 کسانو پورو په هغه بل چې کله د غلط تللی دی د گورنر صاحب راتلی نو گورنر صاحب په هغې باندې هغې مسترد کړی دی او ویلي چې دا د بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده په دې کې یو خو په دې کې دغه نه دی ورکړی شوی دغې ملازمینو ته د اپیل حق نه دی ورکړی شوی او بل دویم نمبر خبر دا ده چې کومو افسرانو دا خلک دغه کړي دي برتي کړي دي نو په کار دا ده چې د هغې خلاف هم په دې کې کاروي شوې وه نو دا هغې دغه کړی بل د الیکشن کمیشن په اجازت باندې چې کوم خلک برتي شوي دي کله چې په نگران دور حکومت کې برتي کېده نو دی به د الیکشن کمیشن نه به تا انوسي راغشته نو دی چې د الیکشن کمیشن په انوسي باندې کوم خلک برتي شوي دي نو بیا لکه د هغې د ایستو ستوک جوړېږي هغه دغه بل خلکو له روزګار نشي ورکولی خلک د روزګار نه وباسي او بیا به وایي چې دا کم د پیسو لین خو دلته دې صوبه کې روان دي په پیسو باندې نوکرۍ روان دي کوارټر چې اخلي که نه سیول کالونۍ کې په پېښور کې نو 20 لاک او 15 لاک د هغې ریټ لګولې هغې ته بیل کسان کینولي دا په لومړي ځل وي په پښتونخوا کې چې افسر له یا سرکاري ملازم له چې ته دغه ورکې نو اوس په کار دا ده چې دا کم ملازمین شوي دي او ته مخلص دي صوبې سره دوی نه کار واخله چې کم سړی کار نه کوي او درغله وي ټکجن وي هغه وباسه هغه برخاست کا هغه په هسپتالونو کې هم دي یا په سکولونو کې هم دي هغه په پولیس کې هم دي هغه په نور ادارو کې هم دي نو د دې په ضد باندې کار وکړه نو د روزګار چاله ورکولی نه شي روزګار وباسي څه د ترقۍ د عمل دې څه پته نه لګي او د خپل ځان دپاره څه د مفادو لپاره هغه وزیر اعلی صاحب چې زه مېلمه یم ښه د وایس چانسلري هم ځان سره یې کړه که نه مخکې به دا یونیورسټۍ زموږ وي ګورنر و لکه دلته کې عبدالولي خان دا دلته کې چارسره کې چې دا کوم دویم شاخ دی په ډیګري کالج کې نو په ټول کالج کې 2 باترومونه دي که نه نو 2 باترومونه آیا د دې ماشومانو دلته کې چې کم دی نو 20 دی زنانه نارینه ټول لکه دې طرف ته اوس په کار و چې تا خو وي چې دا یونیورسټۍ به زه اوس ټیک کوم دې ته به زه فنډونه هم ورکوم نو دې ته توجه وکړه تعلیم ته توجه وکړه دا فیسونه ارزان کړه تا ته ما بل ورځ ویلو چې 3,000 څه د پاسه 3,000 سکولونه چې دي پرایمري سکولونه په هغې کې بنیادي سهولیت نشته دی داسې ته صوبې په کچ باندې 400 وګورې نو د تعلیم خو د الله مل شهر یو څیز په دغه باندې دی بیخي په بس په ځانکدن باندې دی بس دا د مخونو نه خنداګانې وتلي دي دی هسې هغه خوشحالي م ورسره لاړه شي که نه لکه دې وخت کې دا بیماری چې کمې دي ته ولې بیماری نو ګوره بیماري د کلایمټ چینج د وجې د موسم د وجې دغه دی
لکه موسمیاتي تبدیلی ده دا زمونږ دا د څونه وخت شو چې زمونږ په تیر کال کې صرف او صرف 3 بارانونه شوي وو دا اوس دا د باران نشته دی نو دا کلایمیټ چینج دی لخوا دا راتلونکي وخت چې دی دا په دې حساب باندې په کوم چې مونږ وو په دې حساب باندې ګوره د دې مونږ په ساينسي توګه باندې ګورو نو د دې بنیادی وجه چې دا هغه زمونږ د اونو بوټو وخل دی ټیک شو ځنګلات زمونږ ختمېدل دي زمونږ گرینری چې د شینکیا چې ختمېدل دي دا دغه په حساب باندې کومه ګورو نو موږ دا زمونږ د اعمالو وجه دا الله پاک را باندې باران نه کوي خو که په دوه صورتونو کې ګورو نو موږ ذمہواری وو موږ د دې خبر ذمہواری خو کلایمیټ چینج چې د الف خان په ځنګلاتو باندې ځای په ځای باندې اور لګیدلی دي د پنیالې نه یو مرګره ریګولر دغه کې چیرې دلته خلکو بيدرغه بوټي واله بلین ټری سونامي ته پته لګي د پیښور ایر انډیکس چې دی نو دا د ټول ملک سکه چې په ټول دنیا کې بعض اوقات هغه په 1 نمبر باندې لاړ شي دومره لکه زمونږ د پیښور هوا چې خراب ده خدلته دی خو دغه لراشه دا زمونږ د صوبې زمونږ بیګاره ترځوي مې ډاکټر اگر ته وی ته پته لګي بیګاره سره کور کې نه سن اگر ته وی دا زمونږ د کلی چې کومه هوا ده نو هغه 150 تا ایر انډیکس نو ته ما ته ګورا چې لکه په کولو کې زمونږ غوندې کولو کې د ایر انډیکس دونه خراب شو دومره ګرد او دوړو دومره دغه راغی نو خري خو بل دینه خرابي خو ګوره دغه وی چې نختري چې نختري په پنده او پروات خرسيږي چې نختري په پنده او پروات خرسيږي ماشينووري په غرونو کې د سواد خرسيږي ماشينووري په غرونو کې د سواد خرسيږي او کوڅوک خبر شو چې د ماتو بنگلو سقه صدا کوڅوک خبر شو چې د ماتو بنگلو سقه صدا یقین دی اوشه چې دروغ نه بزیات خرسيږي نو چې ګوره زمونږ د سواد بوټي په پنجاب کې خرسيږي نو خامخا هم دغه بس خان وای چې زنده باد او زموږ یو تکړه دی توپان صاحب چې راځه صوبایي حکومت سره کردار نشته نو پاغي ذکر خبرې نشي کېدی لکه په جلسه خبرې نشي کېدی خو څنګه چې تاسو ذکر وکړه کنه خالد زه خپل تا خره چې ګولې د ځان سره وروړې وي او دغه ګولې ما واچولې پاغي باندې خبرې کو زکامونه د لویو د وړو د ټولو چې کم دنو هغه زیات شوي دي دلته کې چې کم دنو کم پارس محکمه ده نو هغه هم سکردار نه ښکاري دلته خپل اپ پادیرو کې خلک دلته زمونږ یو ملګری دی امداد علي شاه هغه ونه کوي او څوک پیاره د شپې راشي پته نه لګي چې موږ سره څه دښمنی ده او ونه بیا د وی خبي خو باسي یا په ور لګي یا چې کم دین هغه پته برو چاړو باندې وخی انتظامیه بخیو په دې ادیرو کې چوکیدارانو په دې باندې به نظر ساته خو ځدي خلکو ته دا وایم چې یو خو اتای ډاکټران ډیر زیات شوي دي په دې بیمارو کې چې کوم دي کنه خان ضروری خبره ده سره کومه سره کوله ګوره دلته کې مسله څه ده صورتحال ته تو ګوره زمونږه سل دویانې چې دي نو دا اوس په لیبارډر کې چک شوی نو سل دویانې دا جعلي دي سل دویانې سل د دویانو نمونې چې دي دا جعلي دي یا د ملټي نېشنل په نوم باندې خلکو خپل دویانې جوړ کړي دي لکه څنګه چې غدل کې اګمنټي نه دغه کړل دغه سي په خلکو په دغه ملته جوړتي نمونه باندې نور دویانې جوړ کړي دي زه ته دا وایم په جنوري کې په موجوده اوس چې کومه جنوري په ټول ملک کې د صحت سہولتونو چې دا ټول نه زیات ګران شو په دې کې اضافه شو د 15% دا ورسېده ځکه چې دلته کې ته ما تر روز ویلو کنه چې ارنیک دا اوس د بیماری د ته چې کوم بیماری یا زموږ د زکام ده د دې ګولې د دې د وی چې دا نو په هغه د 415 روپو ته لاړه دې کې دونه دغرال او رہی صحیح کسر چې دی ناغه بس مون خلکو پورا کړی دی په دې حساب باندې چې موږ اوس په هسپتال ته ورځي په هسپتال ګوره ابل ورځي د تنګي هسپتال ام اس چې دی امین خټک لا هغه په دې باندې انعام او ایوارډ او سرټیفیکټ ول ورکو چې تا ار یو سیستم کړي نو خلک سرکاري هسپتالونه په ځای باندې پری دي او ورل شي په دغه باندې بس دکاندار لورمنډ کې او تا د جالي دوايانو خبرو کړي په نجی هسپتالونو کې جالي ډاکټران ناشتي په نجی هسپتالو کې جالي نرسان ناشتي وي او ځان سره به ډیګریم لیکلی وي ښه لکه زه ته مریض موږ ډیګری ګور نه کنه نو په دې باندې ډیر زیات نظر پکار دی زه خپل ځانیداري زما درې سالي صدرې میاشتو شوي غاخ کې ملکشان کار کړی دی کنه چل ناراضي چې داغي بس داغي زه خپل ځانی کنه چې خیران به ما خو د الله په کارونه کې او د بیل په تارونه کې چې کوم نه دا ګوتی نه دی ویل پکار چې الله پاک انسان له څنګه سوچ ذهن شکل هر څه ور کړی دی کنه بس په دې کې به زه دا درې میاشتو شو کنه د ما د خپل درانه ده
ته خوراکونه کې داري دعوت خلک راکي زر ته نه ګورم هغه ځای کې چې کم دی نو هغه ځای کې ته ما سره خپل هغه زیاتیاتو کې څنګه چې په ریډیو کې تا زیاتیات روان کړي نو په پروګرام کې ما ته ډېر خلک هغه کال کوي خو زه ورته یم پرېږده بس لګیا وي دی خپل کار کوي چې کله مایک بټن وباسه کله سوچ وکړه کله خبره نه کېږي خو دا خبره کوم چې هسې د خلکو ته مې دا خواستې ښه د خلکو ته مې دا خواستې چې یو خو درته چې اپریشن سکولي کې د درو ډاکټرانو نه کنفرم کوي بل په نجی هسپتال ته چې ځې اکثریت هسپتالونو کې چې کم دی نومونه ډېر غټ غټ وي بلډینګونه هم ډېر غټ غټ وي لکه په پېښور کې داسې هسپتالونه دي چې د خانانو مړی به د جمعې په شپه ورکوي ډېر بختور و هفته به مړي د هغې به د پیسونه اخلي خو د جمعې په شپه ورکوي ویری پلانکې وي پلانکې خو ډېر بختور د جمعې په شپه مړ شو د جمعې پر ورځ مړ شو او په شیشو کې به ورته ګورې ښه نو هغه هم دغې دلته کې زموږ په سرکاري هسپتال کې لکه زه به د 400 اومنت چلډرن هسپتال والم د سوات او دیرو د نوخار نه د میاندو د بچو بیماران چې کوم دی هغه دلته کې راځي راشوي به یا نور سرکاري هسپتالونه به منګوالو د تنګي د هسپتال چې کوم دی 10 کاله پس یو ام اس راځي مخلص دی هغه کې داري سرټیفیکیټ هم په واغسته الته چې کوم دی نو به روم غوښتل اجازه روغ غوښتل پیښور ته روغ غوښتل نو یو دغه او یو چې نجی هسپتالونه ته ځای کنه هغه ډاکټر لږه چې وخت وسري موډ ټیک وي کور کې وخل ټکل نه وي یا جګړه نه وي کړي زمونږ یو ملګری ډاکټر ذیشان افضل په دې سرکاري هسپتال کې ناست دی نو اوس هغه او پی ډي چې کومه ده ما پسې ضابطو شو ما پسې کال کوي خو بدقسمتۍ نه زه هغه سره میلو نشم او چې ما نجي کلینیک کولو خو زه په نجي کلینیک کې خلکو له چې پری الټراساوند پری ایکو پری چې کوم دی دا سیستم کوم زه به ورځم چې چېرته ناست دی بیا به هغه سره انټرویو کوم خو د دې نه ځانو ساتي لکه زه خدای ژوندي مثال یم کنه ته تا سره خو دې ډو سره غم شته زه تاسو ته پوښتنه کوم کنه لکه تا کې دا ویټامین می څومره ډیره ده زه دې ته حیران یم چې دا دقه تا کې غم دی چې تا ویټامین می نه پیژنې ګوره ویټامین می دې ته وایي کنه چې د ځان نه شروع کا او په ځان یې ختم کا ته چې بس شروع شي نو په ځان نه شروع کې ګوره د خبره دار انسان هغه دی کنه انسان هغه دی ګوره داسې کردار ادا کا تا تم به داسې کردار ادا کا وي داسې مړ شه چې ته خاندې او مونږ جاړو نو داسې چې انسان هغه دی چې په خپل ځان باندې د سار نه با شروع کی کنه او ماخام شو باز ختم نشي نو هغه ته بس مو جوړه اوس هغه شروع کما کیسه بیا بل شانته لاړ شي او مسله دا ده چې پریکټیکلی نو یار چې اوس ما سره یو واقعیا شوی دا او زه پریکټیکلی روته مو زبانی جمع خرج ته ماته په ټلیفون وي چې دا چل شوی دی ما سره شوی دی نو ذکر ته دا وایم چې ګوره کله کله دی جیب لم لگاوا ورکوه چې جیب لاوا نه ورکې نو بیا سرکاري هسپتال ته ورځه هر یو سیس قدر ته په پیسو ملاویږي نو خبره ته ملاوي نو چې اوس ته په مفت بس ګرځي په سرکاري کې ریشام خو ډبګری ګاډن تم لاړ شم الحمدلله الحمدلله نو چې ته په مفت بس ګرځي نو ما ته څه پته مفت ایمان چې پیسې نه لې خو کار خو مینه را سره کړې وا خو و د پوهه چې کومه ده کنه ګوره پوهه بیل ځای ده کنه خوري خړې را خورې مطمئن نه ګوره تاسو دواړه خبره مکه یو ویا چې لکه ته مطمئن نه یو نه مطمئن او نو چې نه مطمئن بیا دا نور خسي په بار کې چې کار وشي نو سره بیا خبره ده مو زرته چې احتیاط پکار دی هر سړی له احتیاط پکار دی او د کلی د اټو دا دکانونو والا تا ته پته غټه اشکرې به خودلی لاس په پکې وردانه کې دا سور کاغذ دا شین کاغذ دا کوړته یو سیاره په دغه باندې سچلو کې لګاو دا ټیک ټاکر اچوا په سوشل میډیا باندې یو د پیښور دغه وکنه په جنازه کې ډیر شونه زیات کسان نو اته لکه نو زیات پاله ورو د پاکستان تحریک انصاف ډیره دیرینه کارکونه و دغه به ډیر زیات پرچار کو ا جنازې له بکار چې وزیر الله صاحب خپل ورغلې وکنه نو هغه دغه نشي ګولې دغه خړلې و نن سبا پښتني چې کم دی پښتني په پنجاب کې په سند کې به داسې ټیک ټاکران سینې کې د دوی چې په کم انداز کې روتي ګوره خاندان په اسلام آباد کې سي د ځان له په پلیټ کې چې کم دنو په پیښور روډ باندې دي دا د نور خلکو د پاره یو عبرتي خبره ده په سوشل میډیا د ډالرو په غټلو په چکر کې د فیملی ویلاګ په نوم باندې یا د ټیک ټاک ویډیوز په نوم باندې یا د گیمینګ په نوم باندې دا سيزونه ډیر زیات عام شو او ګوره په دې کې څه خلک چې دي نو هغه پکې لکه شپه په شپه دغه خبره کروپاتیان شو او خلک ډیر خلک چې دي هغه دې طرف تر روان دي خو هم دا چې د معاشري هیڅ کم په دې سیس باندې
لکه هغسې هغه توجه نه ساتي چې دا مونږ په کومه طرف باندې روان یو. ګوره د ګیمینګ په نوم باندې چې هغه کومې خبرې یو بل ته کېږي یا کوم دغه یو بل ته کېږي، دغسې د ټیک ټاک په حساب کتاب باندې دا کوم ویلاګې چې خلک کوي یا کومې ویډیوز چې جوړوي، ښه بله وره په دې کې مشران هم پکې ورسره شامل دي، کشران هم پکې ورسره شامل دي. د فیملی ویلا کې خو ټوله فیملی به پکې وي، د 1 نه وله تر د 100 پورې چې څومره دي په کور کې به ټول په فیملی ویلا کې وي. واقع ده چې دا ډېره زیاته غټه ایشو ده او په دې باندې کار پکار دی. ورسره ګوره لبخان ته دغه خبره وکړه، دلته په دکانونو کې دوايانې پرتې وي او هغه دوايانې چې دي په هغې باندې لکه نه ایکسپایري ډیټ څه پته لګي، نه د هغې د ټمپریچر څه پته لګي چې دغه په کوم حساب باندې په کوم ځای کې کېښودل پکار دي، څومره کېښودل، د هغې دپاره هېڅ قسمه څه دغه نشته دی. مخکې به چېرته ډرګ انسپکټر ګرځېده، پته نه لګي چې هغه اوس نن سبا په کومه علاقه باندې وي که نه نه نو چې وي که نه د هغه هم څه پته نه لګي. خو بس هغه جاوید شاه درمان وایي که نه، وایي ووایه وایزه د عشق ته بېله، وایزه د عشق ته بېله دم او که د سور کاغذ ګولۍ ښه ده، او تا پسې درمانه جبې شوې مې، تا پسې درمانه مې جبې ښه ده، ته مې په جهان کې غوره کړې، تا پسې جرمانه مې دبې ښه ده. نو دا اوس چې دم به د دې لپاره باقي بیا په کار راځي او که نه نو په دمګري دونه روتې دمګري تا ته څه پته اوس هغوی وایي راشي زموږ مشهورتیا وکړه، زه پریان پاسومه کینومه ودونه کومه عاشقي کومه، حیران به شي پیرې به ماته څنګه بس دا دونه روتې دي که نه. ماله یاره دغه وکړه زه د دې د علاج یم او دا چې کوم دی نو زه کولی شم که نه. دا زمونږ دغه ترجمان دی د ټولې صوبې د پولیس، ډېر تکړه هلک دی. هره سره بله شپه ناستو نو پاتې وي خالد منصور جان وي لکه داسې څه خبره، ما یاره دا مې ارمان دی چې چېرته پیرې وي. دا ګوره دا عاشق علي عمرزی وایي ناظم صاحب دی که نه، او زمونږ کرایم رپورټر واجد علي افریدی موجود دی نن چې کوم دی نو عاشق علي ناظم له مې ډېر غټ اشتهار هم چې کوم دی نو اوصاف اخبار کې دا سبا له شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو چې کومه کلیزه ده که نه، نو هغې کلیزې دپاره تیاری چې کوم دی نو مکمل شوي دي. زه ذکر کوم عاشق علي عمرزی، دغه شان واجد علي افریدی، اجمل خان، جانزیب خان، ذاکر الله زیم، ابراهیم ناظم، دغه شانتې ظاهر شاه، عبادت شاه، دا یو څو نومونه نن ضروري په دې دي چې ته به ګورې چې هر کال چې کوم دی 50مه کلیزه ده، خو نن خو هم شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو چې کوم دی نو هغه ژوندی دی، د هغه په کارنامو د هغه په کردار باندې خبرې اترې کېږي او دا د پښتونخوا نه چې د پاکستان لومبنی د ترهګرۍ ښکار لیډر چې دا ترهګرۍ ښکار شو، نو سبا دغه 50مه کلیزه لکه شیرپو هسپتال چې ته په پېښور کې په لیډ ریډنګ هسپتال پسې 2 نمبر کوم هسپتال یادوې نو خو شیرپو هسپتال به یادوې که نه، ایت آباد چې ته یادوې نو خو ایت محمد خان شیرپو به ته یادوي که نه. الف خان دې سره سره مولانا فضل الرحمن چې دی هغه اسلام آباد ته د مارچ دمکي ورکړې ده او ویلي چې موږ د پاکستان او د آیین وفادار یو، خو جبري فیصلې بالکل نه منو. او دا هغه د دې دپاره ویلی چې پښتون قومي جرګې یو انعقاد شو او په هغې کې د قبایلو چې کوم حقوق دي نو د قبایلو په حقوقو باندې هغې دا خبرې کړې دي چې قبایلو ته د خپل حقوق ورکړي شي او د خیبر پښتونخوا امن چې دی نو دا دې نه خرابولی کړي. نو د قبایلو د حقوقو دپاره د مولانا فضل الرحمن دا لومبې دغه نه دی، د دې نه مخکې هغه چې کله دا ازلازم کېدل په هغې باندې د هغوی ډېر زیات تحفظات او ډېر خبر او اوس بیا هغې لګي کېږي. الف خان زمونږ سیټلز ایریا چې څومره دي نو په دې کې خو عموم دا صورتحال دی چې مونږ څه اینو، خو زمونږ قبایل اضلاع چې څومره دي هغه ګورې د ډېر زیاتو ستونزو سره مخ دي. زمونږ اکثر ملګري میسیج وکړي زمونږ روډ خراب دی، مونږ ته د سکول سهولت نشته، مونږ ته د بجلی سهولت نشته، مونږ ته دلته کې نور کارونه چې دي مونږ ته نه کېږي په میرټ باندې. ورسره هلته کې د انټرنیټ چې یو بنیادي سهولت هغه هم نشته دی. نو دغلته په قبایل چې زمونږ څومره دي نو په قبایلو څومره که مومند دی، که باجوړ دی، که ګیر چاپېره خیبر دی، چې څومره ضلعې دي هلته کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. او دغه ستونزې چې دي نو دا صرف د یو مخصوص ځای پورې نه دي بلکې دا اوورال چې څومره زمونږ قبایلي اضلاع دي نو دا بیل ټولو د مسایلو ښکار دی، د اول د ترهګرۍ ښکار. خالد منصور چې کله دا ځم کېدی قبایلي ضلعې نو دوی سره وعدې شوې وې، خو د بده مرغه په صوبه کې د داسې خلکو حکومت راغی چې قبایل خو پرېږده هغه سیټل ایریا چې کومه ده لکه زه به 400 والمه ما ته د ټکې کار وښیي چې چېرته خښته یې لګولې ده او دوی څه کار کړی دی. خو څه وایي صحت کارډ هم کړی دی، لکه صحت کارډ یې وکړو ځه خدای دې ستاسو په کار راولي، خدای دې به ستاسو اپریشن وکړي. خو مسله دا ده چې بس موږ صرف د صحت کارډ ته ناست وو، بي آر ټي خو چې هر حکومت راغی نو بي آر ټي به روانوي
بی آر ټي او د کرپشن منصوبه یو ټول پیښور پر راتنګ چې لک شانته باران وشي نو د پیښور په دکانونو کې وبګرځي چې کوم وزیر اعلی راغی پوی وزیر اعلی نو لومبه بش یا دا اوچتای او یا به دا ختمي نو ولی زمون په نور حق نشته یاره 12 کالو شو صوبم قرضداري کیږي نو قبایل سره خو وادي شوی هغه سوی زمون د پاره تور قانون خو چې کوم موږ سره مخ کیو نو دا غوی د ټکوم نه کیږي خو زمون په سټ لري د دې باوجود هم بعضی داسې دروغجن خلک یې نه ټلیفونو کې په پروګرام کې یاره زمون په کلی کې خو ډیر زیات کارونه شوي دي او زمون په علاقه کې چاله څه کار شوی یاره ټرانسفارمر راته لګولې دي او خو اصل کې لفند داسې نه موږ دې ته راځي په اغي اغي تم پته ده په کوم داسې چې لکه دغه خلکو نو په اغي نه په کورونو کې خو خلک نوکران کړی دي ګوره زه داسې یو کور دغه چې په اغي کې دوه کسان یې ورله نوکران کړی دي نو بس هغه سړی به خامخا لکه د هدي خوشاله شي هغه سره زم ولاړم هغه سره زم ولاړم خبر لفند پیکا قانون متعلق چونکه په اغي باندې ډیر زیات دغه راتللی نیوکه پر راتللی نو ممکنه ترمیم حکومت ویلي چې په اغي کې کوم څومره سټیک هولډرز چې دي نو په اغي سره مشاورت کوو او دغه نه پس بیا لکه په دغه کې ترمیم وروړي نو دا به یو خبرې ځکه چې په دې باندې د صحافیانو د نورو دغه خلکو په دغه تحفظاتو نو که دغه سیز وشي نو د سره به دومره بشي چې لکه هغه کم ګوتی نیول کیږي هغه ګوتی به نیول کیږي بالکل خالد منصور بس یو خو ټاپکونه نن دونه زیات دي او دا دوه ورځې چې کوم خبرونه خلکو راته میسیجونه کړي وي جمع شوي وي نو په هغې باندې هم خبره ترې کوو خو دغه لومبي هم دغه وی چې یاره صوبایي صدر سکندر شیرپور له خوا چې کوم دی شهید وطن خیاط محمد خان شیرپور به دغه 50مه برسۍ کې خاص عوام ته چې کوم دی نو هغې ته دعوت ورکړی شوی دی چې هغې کې شرکت وکړي بل دا ده چې جنید اکبر چې کوم دی د صوبایي صدر دی وایي چې دا 26 ترمیم کېده که نه نو ما ته د ووټ دپاره د 75 کروڑ چې کوم دی 76 کروڑ چې کوم دی انټرنیشنل دروغ وي چې دا د تاپر شي او نور مشران چې کوم دی هغه دې تناسبي دا خبره چې کومه ده چې پوجم زما ملکم زما او کرسیم زما ورنه د کرسی نه بغیر چې کوم دی پوج غدار ملک بیکار او زباغي دا د دوی خبره چې کوم دی نو دا د دوی به دغه سوچ دی چې د دوی سره وي لکه په صوبه کې چې کوم دی نو ټیک ټاک دغه شوی دی اول ته چې کوم دی دغه بس مخکې مزه ها ډي پی یو 400 چې کوم دی کنه ناغه نن د بازار دوره کړی دا درې واړه تنظیمونو سره چې کوم دی نو لیده کاتی کړی دی ملاقات یې کړی دی او دی ورته ویلي چې سم مسلې وي ناغه به ټیکيږي په شمالي اشنغر کې چې کوم واقعیا و ناغه کې د خان او د کیسان ترمنځ مشران رامنځته شوي دي او د میجر ظفر اعظم په دیره کې ډیره لویه دستوره شی و او هغه چې کوم دی د تنګي په پولیس باندې او خاصه توګه باندې په ډي اس پی باندې نیوکه کړې دي مسلې شته دغه ځای کې د پولیس نه دغه ځای کې خیسر وانه ده چل نه ورځي بل دا هغه سړی په هغه کرسۍ کېنولې دی چې هغه د مشرۍ قابل دی نه زه دا د کانسټیبلین مقابل نه وي چې تا دغلته دا کېنولې وي نو زیاتره چې کوم دی نو قیسې د دوی نه دغه دي بل یو ډېر افسوسناک خبر دی که نه په لیبیا کې بیا یو کښتۍ اورېدلې ده او په هغې کې 10 پاکستانیان چې کوم دی نو هغه مړه شوي دي زه دې خلکو ته وایم چې 35-40 لک روپۍ تاسو په دې ولګوئ په دې 35-40 لک باندې راشي په پاکستان کې ځان له روزګار دا وکړي هلته د باندې څه کوي لیټرونه باندې صفا کوي جاروګانې در باندې وایي په ایټلي کې یا په امریکا کې یا په بل دغه کې مونږ په دې چې مونږ ته به نیشنلټي ملو چلته کې به لاړ شو نو خدا را په دغه کښتۍ کې د انساني سمګلینګ دومره زیات روان دی پایې له پکار دي چې په دې کې کار وکړي دا خلک راونیسي دا خو په زرګو خلک چې کم دی نو دغه سمګلینګ کې دغه شي خو دوی وایي چې بس بهر ملته لاړ شو او به جنت هلته کې دي او بس مونږ ته هلته جنت میلاویږي نه دې نه ښه داره چې هنر زده کړي او هنر چې کم دی نو هغې طرف ته توجه کی بل چاینا چې کوم دی نو دا یو غټ خبرو په دې ډېر باس کې دی شي چې چاینا په امریکا باندې ټیکس لګولې دی چې کومه کویله راتله که نه د 10 نه 15% پورې نو دغه یو اخمه خبره ده او محمد ایاز ناظم ام سی پور نه چې کوم دی پروګرام خو ګران اوریدونکو تاسو مونږ ته ډېر زیات میسیجز راځي د ستاسو په میسیج کې چې کومه خبره وي خو نن ونه شوه سبا به پې کوو خو چې څو پورې د نومونو خبره وي نو بیا زمونږ دا پروګرام دا ستاسو پروګرام دی او د دې یو منټ ډېر زیات قیمتي دی او موږ وایو چې هغه مهمې خبرې دا تاسو سره شریک کړو تاسو یې منئ ومنئ نه منئ مه منئ بهرحال موږ به ورته د وفاقي حکومت هم ترقی سوکالي او غلطۍ چې کوم دی په ګوته کوو خو د صوبایي حکومت چې کوم دی په دې باندې چې باس کې نو همدغه باس پې کېږي بل څه داسې موږ ته په نظر نه راځي چې بل څه پې موږ باس وکړو او دغه د صحافي کار دی چې په ریاست او د وخت په حکومت باندې به خبرې اترې کوي انشاءالله خو ژوندو سبا به بیا حاضري وي اجازه اخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکم لوی الله په امان ډېره زیاته مننه له خان شیرپور ګران اورېدونکو
دا ویل کېږي چې دا یو ملګري میسج کړی د ټاټونو پل نه تر د مونډې د پوله پورې روډ چې دی نو هغه روان ویجاړ دی او دغه طرف ته پاملرنه پکار ده. د ځنګلاتو په کټایي باندې موږ خبرې وکړې چې په مختلفو ځایونو کې د ځنګلاتو کټایي بېدرغه کټایي چې دا روانه ده. په کار د دې صوبایي حکومت بلکې د عمران خان صاحب ویژن او بلین ټری سونامي نو په کار ده چې په هغه باندې عمل درآمد وشي او زمونږ ډېر زیات مسایل چې په راتلونکي وخت کې به تاسو ته زه چې څه وینم الله دې نکي چې هغه سی وي خدا ډېر زیات بد صورتحال طرف ته مونږ رواني وو که زمونږ د اونو بوټو هم دا صورتحالو. په مروزو کوهاټ روډ په خبر کې یو سکول دی پرایمري سکول دی دی وی چې دغلته په دغه سکول کې څوکیدار کاکا نه دغه خلکو ګیلې مانی دي نو ویډیو ته مونږه ریکوست کړی دی چې تاسو د دې خبرې غم وکړئ او مونږ ورته هم دا ویو چې د څوکیدار کاکا نه د مروزو د سکول کوهاټ روډ په خبر د خلکو کومې ګیلې مانی دي نو په کار ده چې دغه کوم دغه تحفظات دي یا دغه کوم الزامات دي نو په دغه باندې پوری اکشن واغشتي شي ځکه دا ماشومان خلک سکولونو ته د سبق لپاره لګي نه چې دغه سيزونو لپاره. بل د سره کوم ملاوټي سيزونه چې دي په خوراکي توکي دي یا ور سره نور داسې سيزونه دي په هغه باندې به عموم ان شاء الله له ثواب په پروګرام کې په دغه باندې جامع خبره اترې کو ځکه دلته ملاوټي سيزونه چې اډیر زیات شوي دا زموږ نن پروګرام چې سر ته ورسېدو که څه خبره شوې ده چې په هغه باندې معذرت کو. په دې موبایل نمبر باندې تاسو موږ سره خپل رائے شریکولی شئ 0300 90 16 381 0300 90 16 381. خپل قربه خالد منصور لاله خان شرپوله اجازه ورکړه د لوی الله په امان.